لکه علامه اقبال ډے مناویږي که نه، نو موږ خو غلطي دا وکړو چې په سیل سپاټه وځو رانګ. بالکل چې علامه اقبال ډے ده نو د دې مطلب دا دی چې په دې ورځ تاسو د دې کردار لږ تجدید وشي که نه، چې هو واز علامه محمد اقبال، او په دې ورځ د دې کردار لټون وشي چې د څه کړي دي د مسلمانانو دپاره. لکه صرف د پاک و هند دپاره خو کار نه و کړی که نه، هغه کلام خو فار بیانډ د بارډرز ایران کې لکه یو انقلاب هغه پروچت کړی دی، او بیا په افغانستان کې هم د هغه ته یو ویلیو ملاویږي. نو اقبال ډے مینس سټډي اقبال، اقبال ډے مینس سی چې دا کردار و دا ورځ موږ نن چوټي کوو یا دا ورځ موږ لمانځو، دا کردار سټډي کوي نو بیا چوټي کېږي. اوس لکه لیټ سپوز قائد اعظم ډے موږ مناوو، نو په قائد اعظم محمد علي جناح چې کوم و، هی واز د ګریټسټ لیډر اف هز ټایم رائټ. د مسلمانانو لپاره یو ملک جوړول او بیا په داسې حالاتو کې چې اسلامي دنیا غورځېږي او هغه مطلب د دنیا طاقتور ترین خلکو سره هغه په یو سټیټ اف وار کې دی او هغه ته نه سنیچ کو، دا زموږ دپاره یو ازادي واغسته. نو په هغه کې څه کیریکټرسټکس و، څه کوالټیز و په هغه کې سټډي کوي. داسې مطلب 12 ربیع الاول موږ مناوو، یس گو هیډ اینڈ سرچ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم کردار و، د هغه چې کوم سنت و، د هغه چې کوم اوورال چې کوم اپروچ و، هغه څه و. نو موږ چوټي وکړو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د په یاد کې، خو هغه نه سټډي کوو. لکه موږ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه د هغه نه منو او هغه منو، لکه څنګه چې موږ الله منو خو د الله نه منو. سیم کیس ود رسټ اف دی کیریکټر کوم چې زموږ دلته دي. خو بهرحال چوټیانې د داسې کیریکټرز چې کوم عظیم ترین هستیانې وي، ټولو نه پهله خو به زه وایم چې پروفیټ محمد صلی الله علیه وسلم چې د هغه نه بله هستي دا جهان د هغه په لکه آن بهاف اف هیم الله تعالی د دنیا او د جهان د هغه دپاره هغه په بهاف باندې جوړ کړلو. لکه هغه یو داسې یو کردار و چې رحمت د عالمین دپاره، لکه صرف د دنیا دپاره هغې لایف سټډي. نو بهرحال هغه موږ الټه کړي دي که نه، موږ په هغه ورځ نه ها چوټي دا هم کېدای شي چې په هغه ورځ موږ ډبل کار وکړو، خو هغه کردار یاد کړو که نه. دا یو تجدیدی چې موږ یو عهد تجدید کو دوباره د یو سړي په یاد کې، موږ لکه د هغه د یو کردار په بهاف باندې یو چوټي ده، نو د هغه چوټي چې کوم مینینګ دی، کانوټیټیو اپروچ چې کوم دی او ډیکنوټیټیو اپروچ چې کوم دی، اکارډنګلی موږ مطلب دارې پای کې په هغه ورځ انګیجمنټ وکړو، نه چې موږ سیل سپاټه وکړو پونګ. اوس لکه 14 of August موږ مناوو، اټس ټوټلی رونګ، رومونه بندي، مریضانو ته تکلیف، ټوټلی رونګ. دا موږ تربیتونه کړی شو. دا سکول کالج یونیورسٹیز کی پروگرامنگ پکارو دې ماشومانو چې بچہ 14 اگست کا مطلب آزادی ہے اور اس دن یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ منگلا دا آزادی راکڑا، منگ غلام ہوں، آزادی منگلا اللہ یو ملک راکڑا. نو دا منگ تا یو رینیو کئی، ریکال کئی دا آزادی یو احساس چې دا ملک په مشکلاتو جوړ شوی دی او د دې ملک دپاره به څه موږ وکړی شو چې دا موږ په دنیا کې یو ځلند ستوری او دنیا ته دا موږ خو موږ الټه کړی دی. داسې مطلب زموږ فیسټیولز چې کوم دي، موږ په ودونو کې لکه ډېر نن سنس کوو، لکه واده کول جنجم ټیک شو چې ځینې شیدونه دستور سره تعلق ساتي، خو لکه زموږ په دستور کې خو هم دا نشته که نه چې ته جړاګان راوله ګډوه ډزې کوه، نو دا خو په دستور کې نشته. یا مطلب دا دی داسې ایونټس کول چې هغه مطلب هغه خوشحالي په هغه طریقه نه لمانځلی کېږي. نو کلیکټیولی دا یو کلچرل ډیفیکټ دی اور زموږ کلچر هم په سټیټ اف وار کې دی. دې ټایم کې زموږ ویلیوز هم چې کوم دي سټیټ اف وار کې دي. موږ ډېر زیات انفلوئنس یو د ویسټ نه. موږ انګریزي ژبه ښایو خلکو ته، خو زه خلکو ته یم انګریزي زده کوئ، انګریزان مه جوړېږئ. Since 2007 I've been speaking and continuously addressing this. Learn English but don't be like them. زموږ خپل ویلیوز شته که نه، موږ ته اسلام یو روډ میپ راکړی، د ژوند د تېرو کېدو یو طریقه راکړی، خو بهرحال زموږ
کلچر اینڈ ویلیوز په دې 2023 کې چې یو ایډیولوژیکل وار هم په موږ باندې شروع دی او یو کلچرل زمونږ او ویلیوز چې کوم دی په حالت جنگ کې دي دې ډېر زیات ډسټربنس کریټ کړی دی and I think we have to do work for it.